حضور پاک نه د مکی خلکو یو ځل مطالبه وکړه، وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې مونږ او ته ناست یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي، خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی، او هغه د مونږ په نومونی، مثلا د ابوجهل په نومې، او خدای ورته خط راولیږي، مونږ ګورو چې خط د هغه ځای نه را روان شو، مونږ له راورسېد، او په هغې کې یې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړی. نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی، یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي. الله وی دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي. د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي. موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهی تور ته، تورات یې راوړو، دا خدای راکوي نه منو. هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ، هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوست نابود کړ، هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورېسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې، او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل، ترنجبین او مړزان او سیسې به ورته راتلل، هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به په سر د وریځې سورې. سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووایي نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی. ښځه ډېره ښه ده، دا به مو کوم فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې. نو موسی علیه السلام کوهی تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي، ارنا الله جهرة، چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط ګړس پرې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته اوساګانې ته ووتې. الله په دې پوهېږي، الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلمن فی السماء، اسمان ته پړو خېجو، نو که معجزه راوړې زه نه خوایم دا معجزه. دا خو دوی بیا د بیا کوي، بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط رالیږي، نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي، که دی ویلی وی ښه مونږ ته خدای ځان وښیي، دا بیا به څه کوو، دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي. نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده، چې خدای غواړي نو اوسي، چې خدای ونه غواړي نه کېږي. یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې، په صحابو به لوږې او نارې تېرېدلې، او په خېټه به یې کاڼي تړلي و، کاڼي. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخې له ورغی، نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو دا بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وی راووتم، خوب نه راته، نو مې کذب رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته ولا لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې له ورغی، عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوږې را په مخه کړم، خوب نه راته. حضور پاک کو فرمایل زمو گیم ما تم لوګه لګېدلې ده، وی ځای چې ځو. یو صحابي دی حضرت ابو الهیثم رضی الله تعالی عنہ، ترمذی شریف کې دا حدیث دی، دا هغه باغ ته لاړل. نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله، بچي به موسېدل، باغ کې به باغ نه به دیوال ته وکړې او دننه پکې کوټه وه، نو د سره ښځه اوسېدله. نو چې دی ورغی نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړي این صاحبو کې ملګری دې څه شو؟ هغې ورته ویې تللی دی اوبه راوړي، ځکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې، نو بعضې کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې، نو یې اوبه راوړي خوږې اوبه. دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشکې غاړې ته اچولی و،
نو نبی علیہ السلام تم ورته رغاړوت، حضرت ابوبکر تم ورته رغاړوت، حضرت عمر تم ورته رغاړوت، مشک یې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو صادر یا بستر خور کو او درې واڼه پې کېنو. ګوره د سور وزو نار او اوږي دي، معجزه نه ښکاره کېږي. ابوالحسن رضی الله عنه لاړو، د کجورې نه یو غونچکې را پرېښ کړ او نبی علیہ السلام ته مخکې کېښود. حضور پاک ورته فرمایل ابوالحسن تا به پکې موږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې، نو غونچک ته ولې راوشوکاو؟ وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کې، که پخې خورئ که کچه خورئ، او بوسر ورته وایي نیم پخته چې کوم یم خوښي، او بیا چاړه راواغېسته او څاروی یې ولالالو. نو حضور پاک ولا آواز ورکړ، وی هلکه ګورې ته خو موږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې، خو ګورې ذاتو در د پیو والا لاله نه کې چې تاسو له پی کوئ. هغه وی ښه، نو چیلې یا ګډې ولا لال که، نو هغه پوخ کو. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړ او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې. نو سوی ګوره د سور ورځو اوږې او نار، او صحابه د سور ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي. حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم، دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه، وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي. یخې اوبه دي ماء بارد، او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ. یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت به ډیر زیات قدر کاو. دا به نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته، دا مې میاشت پس دا خوراک وموند، دا خو ما خېټې پورې کاڼې تړلې دي، دا خو داسې اوږې ومونږ چې موږ له د غرمې خوب نه راته. د نعمت قدر به کوې. نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته، یو یې ښه او یو دی دی. نو نبی علیہ السلام ته ورته ووایي لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وی، او وی چې ما له کلم غلامان راشي راشه چې یو دله درکم. نو نبی علیہ السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل. نو دې خبر شو نو ورغی، وی د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي، اختر یو پکې خوښ کا، ایهما شئت چې کم دې خوښ یې دان له خوښ کا. هغه وی د الله رسول ترا له خوښ کا. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل خدای بوزه دا مې په منځ لیدلی دی، دا منځګزار دی، دا پکې بوزه. نو خو ګورې واستوصي به معروفا، نیکي ورسره کوه، خیر ورته ورسوه. ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه، خوراک ورکوه، اوبه ورکوه، کار پې کم کوه، غصه ورته مه کوه، وهیمه. نو لاړ ښځې له غلام بوته، وی ښځې وی نبی علیہ السلام خو دا غلام راکه، وی راته یې وی چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه. ښځه څومره عجیبه ښه ښځه ده. وی ای سړیه، وی د پیغمبر علیہ السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی، هله به ورته رسو چې ازاد یې کړو. ځکه وی ښه سلوک وکړه، نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو، صرف خپل خدمتونه کوه. وی ذا هو حر لوجه الله، وی د خدای په نوم آزاد دی، دا آزاد یک. صحابه به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوه، حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد یې کا، د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه، هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به یې کو. نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله، نو نبی علیہ السلام څه وایي؟ وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي، ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا. دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده. حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دې ته وه، هغې له به یې خشاک راوړو، هغې سره به یې خشاک نیماو، هغې له به یې خدمت کاو. لیکن وایي نه، د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه، راشه آزاد به کړو، مونږ کوو خپل خدمتونه. نو چې چا له خدای ښه مشورې والا ورکړه نو دا کامیاب شو، او چې چا له خدای خراب مشورې والا ورکړه دا بیکاره دی. خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبي علیہ السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي، لیکن خېټې پورې کاڼې تړي. بل دی څه چل کېږي، بل دی څه کېږي، بل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی، خوراک نشته، چا سره شته او چا سره نشته، بالکل اوږي دي صحابه. حضور پاک فرمایل که چا سره سوي راوړی نو چا یو کجوره راوړه، چا یو لپه ستوان راوړل، چا 2 لپې راوړل.
هغه میدان کې واچول. نبی علیہ السلام مبارک هغه وړه قولټولې یو ځای کړل، وی راشه وړی، هر یو ته لوښې ډک یې وړه، هر یو ته لوښې ډک یې وړه. دا معجزه شوه د نبی علیہ السلام. نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچي چې داسې کېږي، کله و تړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي. نو معجزات دا د پیغمبر په اختیار کې نه، دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي، او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي. او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي، نو یو دلیل غټ دا معجزه ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی، یو باندې سي راغی حضور پاک مبارک ته کېناست، نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکم او دا د ځمکې ته راښکته شو، ځمکې له ورسي، او بیا ورته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي، او به منې؟ هغه وی بالکل یې منه. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله لکې واچوي حضور پاک ته. د انسان دړه د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته زړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته مونږ کشف وایو، پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو وی که داسې وکم او به منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک د ونې غونچک ته اشارت وکړو، نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا ورته اشارت وکړو، نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان کړ. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي، منلې نه دي، خو چې غوښتي دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي. لکه د هغې ځای دی یو دوه درې مثاله درکوم. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وی دا سپومۍ راله په منځ دوکه، نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس ته پاسه ولاړ، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ته راته دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقی. د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیہ السلام یې حکم داسې وي، او نو نبی علیہ السلام سپومۍ ته اشاره وکړه، نو سپومۍ په میان دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه. بیوسم اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمائے وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه ده. چې وی کتل وی دا دی خو په موږ نظربندي وکړه، جادو دی وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي، او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي، هغوی راشي هغې نه تپوس وکړئ چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه، او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړئ. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښئ، په پلان کې شپه خو هم څه ناشنا شی نه ولیدې. یاره وی نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میان دوه شوې وه. وی ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېری، نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کولی. یاره وی ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. که د مکې خلکو په نبی علیہ السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیہ السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري تله که نه، نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیہ السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک بیت الله مبارک ته ورغی او د ابو جهل لرګي را خلاص کړل، او داسې پیغمبر علیہ السلام له تکلیف ورکه، غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې.
دیر خپو پریشان حضور پاک کورتنا. نو دا حمزه رضی اللہ عنہ ترو دا غی وینځ دا حالت ولیده. نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته ووی یاره وینن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کوه. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوې، بدل به هم نه هلې، هېڅ به نه کوې. ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار لتلی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله دوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وایي وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي دشمن به هم پرې دړدېږي، دشمن به هم پرې دړدېدلي. ښځې وایي څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي، دومره چې وینې ته وبه دی. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېسته اړو کېنه ناسته والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اغېستې. نیغ لاړ ابو جهل مرګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل دی سر لراو براو او داسې وډبه او داسې چې سر یې ولا مات کو وینې په ابو جهل را ماته شوې. او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم ورواره دی د څوک شته نه؟ د دې دونه بې وسه شو بې کسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې ورواره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې را پاسه. داسې وشلقه ابو جهل چې وینې ترې روانې کړې. چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره بدل مې دله واغېستو، تا نه وینې بهیولې وې ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې ولا مات کو ټول وجود یې د وینو شوړ پوړ دی. خوشحاله شوې؟ حضور پاک ورته څه وایي؟ هغه غریب هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې. وی تره په دې نه خوشحالېږم. حیران شو وی په څه خوشحالېږي؟ وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو کلمه شهادت ووایي. ما که خوشحالېدم ما بدلې ماله، زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم. نو ما ته به څوک کنځل کوي، څوک به مې وهي، څوک به مې شړي، څوک به یو څه وایي، څوک به بل څه وایي. نو ته به زما د چا نه بدل اخلې؟ زما جون خو همدقه دی اوس، زما جون کې اوس دمه نشته، آرام نشته، سکون نشته. زما جون ټول د دقه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی. څوک به مې په کاڼو ولي، څوک به مې کنځي. په دې نه خوشحالېږم په بدل، په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه الله یې ومنه. وی خرواره په دې خوشحالېږي. وی ښه یې راته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ. ابو جهل خدای وساتو، خدای هلاک کړ. او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو، هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي. او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جاور کړه لکه د خوم په شان دی، دنه ولا خېټه جوړه کړه جوړ یې کړه او سر یې ولا تنګ کړی. مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېوځي چې ترې راونځي او د پاسه پې نرۍ نرۍ څانګې کېښودې او د پاسه پې خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي. دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړه، لټ، او ځان یې د قصده ناجوړه کړه. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به ده چې څوک به بیمار و که کافر به نو تپوس ته به ته د قصده یې ځان ناجوړه کړه، چاته یې ورشه محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم. ما ورته مه یادوې خو خبر یې کوي چې ناجوړه دی. نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي، نو بس پکې به ختم شي. نبی علیہ السلام چا خبر که چې ابو جهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې. قرآن وی انک لعلی خلق عظیم، تا له خدای لوی خوی درکړی دی، عظیم خوی. نو چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبریل ولا راغی وی مزه ولې؟ وی دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چختي بندکي پکې پروز دی او داسې ناتعترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي.
مزه. نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چا وی چې خوراغي خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای لون کون کی بازه وخت الله بازه وخت یو انسان سکی لون کون کی هغه دغه ته چاوي مولا جرګک ته مولا جرګک چې دی نو دی اوبه معلومه سلیمان علیه السلام بځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلومه چې دلته دومره اوبه او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلومه قرآن شریف کې راځي. نو مولا جرګک تاسې د مثال دی مولا جرګک ته چاوي وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه نه او چې ښکاري درته لټې ښو دي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به ورته ښو دي پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وي او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. نو موږ هم واړو دي خلکو به ورته لټونه ښودل نو هغه لټ به داسې جوړ کړه چې هغه به په شګو کې پټ کړه او صرف دانه به برخکارېده چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به راتاو شو نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښو دي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي او ورته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس رانه وباسي. نو ابو جهل ته چاوي ویا خو راغې تپوس ته دی خو دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوه نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده اواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو نو مقه خپل کوی کې ور پرېوته. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل د استې نو رستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ او ویښې لاندې نه پلن او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رایستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نور هم ور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دې وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستی نو د ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولی بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی او ته چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه مې خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی د یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کم یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځاو چې ورګه چې سم برابر شي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ودرېده وی راو دې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راو باسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راو باسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راو باسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده. نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړ او چتې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه ویې راوي ډېر غټ جادوګرې ډېر جادو چلیږي وی نه منه. ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس
قریب الموت قریب المرګ. نو یو وخت کې مال یو سپېړه را کړې وه، نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم، نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط ټوپ مې ولا په سینه وو. نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځل یې وکړل. څوک یې؟ مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم. نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی. وایي په سینه یې لاس کېښود، وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي؟ وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم. وایي څه پې کې؟ ما وی نبی علیہ السلام لیوړم، قبر ډېر خطرناک شی دی. وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره، چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي نو د سردار سر به ښکاري. ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې م پوره کوم، خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی. اوس خو دله ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر ده نه پرې کوم پرېږدم دی نه، اوس ته څه خیال دی؟ وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه، وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي. دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي، په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي، دا د ګناه د وجې نه. نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي، او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي. نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي، خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي. نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پې ورو زیاتېږي، بیا ګناه وکړي ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور. ختم الله علی قلوبهم، بس خدای والا تور کو. خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي، خدای په چا زیاتې نه کوي. الله پاک دا اړه تور که دا داغ یې ولګو، خو د چا د وجې نه داغ ولګو؟ د ده د ګناه د وجې نه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي. نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دې بس مهر جباریت دې ته وایي. لږ تور شو تک تور، دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه. نو د ابوجهل لږ تور وړو، نو سر مې ته پرې کړم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا الله رسول دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی سر. نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله، د پیغمبر علیه السلام معجزه. نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي. دا د نورو پیغمبرانو وې، خو یو څیز دی، د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې، خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده. او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته، معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکړم. د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات، هغوی به جادو کاو. د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و. ساحرانو له به پیسې ورکولې، دولت به یې وله ورکاو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو، نو هغې ونه منه. نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله، د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې. اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو، دا شیخ خو نه راوچته نه کړي. هله موسی شی نیسه، مار راونیسه، ګورې په موږ پسې راغی.
دا مونږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه شو او څوک وایي اویا شو څوک وایي اویا زره دا ما وی چا شمېرلی دي د دستونه به چا شمېرل څه لکه مطلب دا دی چې د یارې نه په سړي خامخا دستونه لګي څوک 4.5 یادوي او څوک 600 چا کاپي او قلم راغشتې او شمېرلی دي نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک یریږي لکه پرتوګ ولا وګوری وایي دا یو مقوله غوندې ده او څوک وایي لکه ده خو به ډېر دستونه کړي نو ابو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه نو هغه وایي چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډو نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولیږل وی چې څومره جادوګر یې راشه نو جادوګر یې راغونډ کړل مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته او ټولو ته وی ښه که مونږ د موسی دله پړ که بیا به سي وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې به ډېره ښه هغوی رالل او دنیا راغلی ده او هغوی کونټې او رسې په میدان وغورځولې هغې نه ماران جوړ شو لقېدل فإذا حبالهم وعصيهم څنګه دي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى په حقیقت کې ماران نو جوړ شوی خو نظر بندي غوندې چلې کړی نو هغه به لقېدل نو خلکو یې وګوره او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې غورځاو قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدای دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي هر یو جادوګر رسۍ غورځوي د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو دا به څه کېږي الله ته پام کوه ګورې ونه یېرېږي فکر مه کوه مونږ د ملګري یو کونټۍ دې غورځوه چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسیو کو لرګونه ماران جوړ کړي وه الواقع تیر کړل خېټه هم غټه نه شوه بس جادوګرو خو پوه شو ګوره مولا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی ټولو په یو ژبه وې چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی ټول توبهګار شو دا معجزه وه د موسی علیه السلام او صیب لاس به دی دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله لیکن چې موسی علیه السلام لاړ معجزې هغه سره لوی معجزې وې ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیلي غټه معجزه ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه بس کونټۍ وروسته وه خو د هغې نه چې مار نشي جوړېدی حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و ډېر لوی طب و او د زمانې لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته یو د برګي برس او دویم چې کم سړی ړوند دی ړوند اوس هم د دې علاج نشته حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو او چې کم سړی به ړوند بلکې پیدایشي ړوند دا لږ خطرناک ړوند دی چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه او دا خو لا وړې خبرې دي چې برس والا ړوند جوړېدل دي په قبر به ته او چې مړي ته به اواز وکړي قم باذن الله نو مړی به هم جمدې شو د لحد نه به راووت نیغ به ودرېد دا غټې معجزې وې خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې م ورسره لاړې ختم دا د هغه پورې وې د هغه نه پس دا معجزې نشته صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای ورله اوښه ورکړې وه دې ته مطالبه کړې وه قوم کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وره دنیا وه چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي
ډېره ښه ده. نو اوښه راووته، نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به وله شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه. په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دي، د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نه. نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکئ، دا به څکي، او دې پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سریږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې، نو هغه اوښه یې زخمي کړه، نو خدای پې عذاب راوسته. دا معجزه د صالح علیه السلام، صالح علیه السلام لال معجزه هم ختمه شي. عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه، یو درستخان د خوراک پکار دی. ما نه وي دا چاټیان خیټور، هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړی سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت ته پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. ظالمانو سم شی ګورئ. وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدای دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغونډ شو. نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په منځ کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله، نو درستخان به دوی لیده نه. نو بیا به تې وریځ ختمه شو، درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و، غټ رویت کړی لوګې به تې خته، او ګیر چاپیره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دی به ورته کېناستل، نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو، نو بیا به وریځ راله، درستخان به پکې پټ شو، نو بره به وخته. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک چې د پلاسټک دا ګوتی نه وي. اوس خو ښه دی چې پردي واده لدي ځان سره د پلاسټک ګوتی وړي. سړي دومره روجې نه خوري لکه ښځې چې خوري، او خوري نه کور ته یې وړي. داسې ده که نه؟ یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي، او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور بچه ته په هغه دغه کې وادي، په پېښور کې او په یو ځای بل ځای به وادي، په هغه باجا بامخیل او صوابۍ کې. او وی بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته، بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی، اګوره ټول راځئ. نو هغه هم خپل بچي ټول راولي، او دی هم ورپسې خپل بچي سکول نه هم ورته چوټي کړي، او د سیل مې په واده ورشي. او چې په واده ورشي لومبی غوی راشي نو پلاسټک ګوتی راوباسي، مخکې دی ورله تیاره کړي، پکې غوړی ور واچوي. دا په شریعت کې ګناه ده. ګورې چې تاسو زه پوه کړم، زه خو ورته ګوره واقع بیانوم، خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې هم بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ورځه، چې د دوو درته وایي دوه ورځه، چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځئ بیا. او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې، نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي، که دې ورته یاد کړي هم نو تلی شي. ولې؟ ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي، دې ته دلالتن یې ځنه وایي. هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي، ډرایور به ورسره وي. هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یا زوی نه نشي ګرځېدی، نو او سره پکې خیر دی تلی شي. او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړئ، دا دې ته اباحت وایي، تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره، کور ته به نه وړئ. البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي، نو بیا له خبره ده بیا وړی شي. نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل منع دي، په شریعت کې دا ګناه ده. ګوره وروڼو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کړئ، حلال او د حرام ډېر خیال ساتئ.
په حرامو خدای ډېر خفه کېږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري. نو حرامو نه ځان ساتئ. بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي. زمونږ خلک ته ځان نه ساتي. نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ. دا ډېر لوی مصیبت دی. نابللې مواده بالکل نه دی. په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي. جنټلمین پېژنئ؟ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي، کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټ یې چولی او د 50 روپو هغه تورې چشمې یې چولی او کونټه یې لاس کې اغوښتي. دا نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي. نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کی بوټان پالش کی او د اتوار پر په شادي حال مفتو کې وردن نشي. هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي کنه، په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته نه سلوټ کوي جي سلام علیکم. زوی وایي د پلار به مې میل وایي او پلار وایي د زوی به مې میل وایي او هغه داسې شکل جوړ کړی. خو پوره پولټیکلي جج ښکاري، هغه سیکرټري جنرل ښکاري. هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډو خایا ښه مدېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې مونږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې رالل. مونږ خو د 400 کړو 800 پرې رالل. نو د 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري. دا بې دعوته خوري، بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده. دا ناروا دی او حرام دی. دې له بالکل نه ورځئ چې دعوت دله څوک درکې نه ورځئ به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ. نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به پکې وتړل او تختول به یې کور ته. نو خدای ورسره څه چلو که الله ورسره دا چلو که چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل. کولی شي که نه شي کولی؟ اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي خو ظاهري نه باطني ګورې دا ټول ګند دی. ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی زما دا خبره چې اورې نو خدای دې پې د عمل توفیق درکړي. کوشش کوئ وروڼو چې عمل پې وکړي. عمل ډېر ضروري شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ. او یاره مولا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه. والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو. زه ځانم یادوم، زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده. او که د 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پرې ونه کړو نو تبعی ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې. لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې، ګوتو نه به نه بهېدلې. دا هسې مونږ خلک وایو داسې نه وه. یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې صحابو ته تنده ولګېده. نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښود. نو صحابه وی د دې ګوتو په دې میانځ کې به اوبه داسې راخوټکېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه، دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شوه. د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو نه میانځ نه اوبه نه دي راوتې. یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وی اوبه نه وې. نو رسول الله مبارک یو څو صحابو ته چې لاړ شئ او اوبه وګورئ. ځکه ګیر چاپېر اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېته چینی. وایي چې مونږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راله. نو ښځه په اوښه باندې ناسته وه او د اوښې نه یو خوا یو مشک اویزان دو بل خوا ته مشک اویزان دو مشکونو کې اوبه وې او ښځه یې میانځ کې ناسته وه. نو دې صحابو دې ښځې ته وې ودرېږه ویې دروله. وی اوبه کم ځای دي؟ دا مشکونه دې کم ځای نه را ډک کړل؟ مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هم لاړ شو که نه. هغې ورته وې پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم. یو شواروز مې شو عربو کې اوبه ډېرې ګرانې. پرون دې وخت را روانه شوې او خلک سړي مې نشته بار دي نو د اوبه وله زوړم. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ونیمه نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتلل. وی صاحب دقه ښځې سره دې مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي.
نبی علیہ السلام هغې ښځې ته ویې راکوشه په قلاره په طریقه یې ورته ویې کوشوه او ورته یې ویې خفه کېږه مه ستا اوبه نه کمو خو مونږ ته حاجت دی هغې ویې زما نه کموی نو چې څه م خوښی نو حضور پاک د هغه مشکونو خولې یې کوله وکړئ او اوبې ترې راغېشتې څومره صحابه چې ټول سیراب شو او صحابه سره چې څومره څاروي و هغې مسکلې او صحابه سره چې څومره مشکونه هم ډک شو ښځې ته یې ویې ښځې ګورې ستا اوبه مونږ نه دي کمې کړې مونږ له خدای اوبه راکړې الله راکړې بلکې صحابه وایي هغه مشکونه چې کله یې اوبه ربی علیه السلام را ایستلې نو یې دومره ډک نو لکه وروسته چې څومره ډک وو نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی دې ښځې نه مونږ ته خدای یو خیر راورسو نو دې له څه تحفه راغونډه کې نو هغې وله سامان جامې جوړې ستوان کجورې چې څو راغونډ کړل نو یو غوټه یې وله کلکه وتړله نو ښځه یې په اوښ سوره کړه او هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده ښځه خوشحاله شوه چې کلي ته لاړه نو خلکو ورته وی تا خو نن لیټ شوې پلان کې وی یو لاره کې یو سړی را باندې پیښ شو وی ما ورته کتل او زما اوبو سره لوبې ټوقې کېدلې دومره اوبه د مشکونو نه ووتې چې د حد نه وتې او بیا زما مشکونه هغسې ډک دي یاره وی یا خدا هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی رښتونی او یا غټ جادوګر دی وی د ځمکې او اسمان منځ کې د نه غټ جادوګر بل نشته او یا دا پیغمبر دی نو صحابو چې به د دې په علاقه راتلل او جهاد به یې کو نو د دې نه ګیر چاپېره به یې جهاد کو د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کو نو دې ښځې یو ځل دا قوم راغونډ کو وی تاسو پوهېږئ دا صحابه راځي او غیر چاپېره په نور علاقو کې جهاد کوي او مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن مونږ پرېږدي هغه زما د اوبو هغه شی پړه کې پروت دی نو ایمان پې نه راوړو نو دا ښځې سره ټول قوم ودرېدل او ټول لاړل او په رسول الله مبارک ایمان راوړل نو بهر کې معجزات د حضور پاک دغه و هغه د هغې د ذات سره خو یو لویه معجزه د نبي علیه السلام مبارک هغه د هغې په ژوندم و اوسم ده او بیا به مې چې هغه قرآن شریف دی قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه ده علمي معجزه ده علمي او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مو او اوسم ده او بیا به مې انشاءالله